وبفضلك وبكرمك بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم पाक रब पर कार की मौजूद थे द मंसूर द पारदार की मौजूद थे इब्राहिम बाबिल गुल गुलजार इब्राहिम लब अम्बिया की मौजूद थे يقول باقي البلاد سلامي ده بلبل پچغار کی موجود تھے نشاجہان شاعر دی زک سنا خوان دے چه ده دپدی گفتار کی موجود تھے جواب دکم ولی چه ذکر کن تاسم کوئی را سکنا تو که اعتراض کی تاسو خو امیان خلقی بچیزو خودی زبوشو خلق بوشا او لا اله الا الله 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 تقول إذا سبق محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا كلمة حبيب مسلمان شپږ لکه علماء کرام مخکې ناستي دي او شاته ډېر عوام ناستي دي تخ په هوا روان دی پټرول نشته ډیزل وغیره نشته او ورسره انجن لګېدلی نشته خو دا د سلیمان علیه السلام معجزه وه چې تخ به په هوا تله زمیندار کاکا لاندې وایي سبحان الله تاسو وایئ سبحان الله سلیمان علیه السلام دا تخ راغی او د دې زمیندار کاکا خواته ودرېده کاکا داسې ورپرېږده سلیمان علیه السلام ورته وایي ولې یارېږي بیا ووایه وختې چې دې کوم ویلي وو هغه ویل چې ما خالي ویل چې سبحان الله سلیمان علیه السلام ورته فرمایي ای کاکا جانان زما دا تخ به ختم شي زما بچی به ختم شي ستا سبحان الله به برقرار وي سبحان الله څوک چې یو کړه سبحان الله وایي جنت کې ورته یو ونه نازېږي یو او چې په لار هم دی سبحان الله وایي او چې کور ته هم ننوځي سبحان الله وایي ولې زه تاسو ګورم چې هېڅ شی لږ یو صاحب کور نه تللو وایي زه به سهار ځم خلک ورته وایي خیر یادوه څه یادوه خیر یادوه دی ورته ښه خبره کوله که بده نو دا وایي چې ښځې خو سبا به ځم که نه اوس خیر ته پکې اوس څه ضرورت خو سهار به ځمه د شپې 2 بجې دي پولیس والا راغی او دروازه ورته وټکوله ویل بهر راوځه چې بهر راویستی دی ویل کېنه ګاډي کې چې ګاډي کې کېنولې تاڼې ته یې بوتلی دی
ټوله شپې پې تېره کړله هلکه صاحبه زه دې څه کې راوستې ما وایي ته مې شک شوبه کې راوستې نو چې کله دیر هغه ځای نه را روان شو کور ته راځي و ښځې ته څه وایي السلام علیکم که خیري چې دا مې یادې که خیري بیا به نه یم که خیري اوس نو ورسېدئ چې تاسو ویښ شئ نو ټول به انشاءالله سبحان الله نه یو ټول به سبحان الله سبحان الله چا چې په شوق باندې ما ثنا ویلو الله پاک مې را روان کال نه د دې خبره مې یاد ساتئ زه ملنګ یم دا خبره مې وکړه بیا راپسې ګرځئ چې یو مولانا راغلی او هغه ویل چې زه ملنګ یم او څوک چې په شوق وایي ګوره هغه کس یاد وکړه الله پاک مې په هوایي جهاز کې بوځي سبحان الله چې په شوق نه وایي هغه به هوایي جهاز کې ځي خو هغه جهاز به په مزه مزه ځي نو موږ بې په تیزه وایو ښه لاسونه داسې کوي چې کیسه راغونډه کړو سبحان ما ته الله پته ده زما تجربه ده تاسو نن ځان په وخت رسول غواړئ او لاسونه مې نیولي تاسو به وایي چې زه ونیوې ما بیا به تاسو وایي او لاسونه مې نیولي همیشه ربه ستا درته یو ځلې مونږ بوځه ربه یو ځلې مونږ بوځه ربه او لاسونه مې نیولي همیشه ربه ستا درته یو ځلې مونږ بوځه ربه یو ځلې مونږ بوځه ربه الله چې مې په غاړه کې احرام وې ټول سبحان الله او ستاسو احرام یوازې زما نه الله دې تاسو هم د بیت الله امین الله چې مې په غاړه کې احرام وې لبیک وزما کلام وې دا مې ارمان دې خوشحالي غم دې سفر ته یو ځلې مې بوځه یو ځلې مې بوځه او لاسونه مې نیولي همیشه ربه ستا درته یو ځلې مې بوځه ربه ښکلي پیغمبر ته صرف دومره وایي چې یو ځلې مې بوځه ربه ښکلي پیغمبر ته الله دا خو زمونږ پیغمبر دی زمونږ پې جان او مال قربان دی تاسو پې قربان دی الله دغه دنده موږ ټول مسلمانان بوتلی کا او لاسونه مې نیولي همیشه ربه ستا درته یو ځلې مونږ بوځه ربه یو ځلې مونږ بوځه ربه چا چې د عمرې ارادې کړي دي د عمرې د حج وسیله کېږي نو د جمعې مبارکه شپه ده ما اراده کړې ده او تاسو ټول اوس د اراده وکئ چې یا الله مونږ ټول په هوایي جهاز کې وروله او اله العالمین هغه دی کې چې اچکر او محمد امین حاجي صاحب کوم اشعار ویلي خدایه پاکه هغه اشعار د تاسو ته نه یم وخت هسه نشته او تاسو هم په منډه شوي یې رب العالمین مونږ ټول پې قربان کا ټول وایي چې سبحان الله الله دلته دا ناس مسلمانان ټول مدینې ته کړي روانه سلام وایي او ګورئ جلوګرې ته یو ځلې مې بوځه ربه یو ځلې مې بوځه ربه لاسونه مې نیولي یو ځلې مې بوځه ربه او دا مدینه منوره ده لږه په خیال ګرځه دا صحاب مقبره ده لږه په خیال ګرځه او په ادب احترام ګرځه دلته عمر اوسېږي د غیرتمندو تقاضي دي لږ په خیال ګرځه او هر ورځ پرې لاوتي انوار
लगा पखियाल करवा सुना मेरी वदी हमेशा रबस्ता दलता यो ज़लीम यो ज़लीम अल्लाह अब्दुल बासित यो नौजवाना दामाद ने तकड़ी रवाना ओए कमा बोरज विच राजी दी कुरत ब्यरता यो ज़लीम बोज़र बाकुली पैगंबरता यो ज़लीम बोज़र बाकुली पैगंबरता औला सुना मेरी वदी हमेशा रबस्ता दरता यो ज़लीम बोज़र बाकुली पैगंबरता यो ज़लीम बोज़र बाकुली पैगंबरता रब्बुल आलमीन मादा मुख्تصر نات د عشق نه ویلو د محبت نه می ویلو خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي د دې په توفیق د دې په برکت د حاضر جمع سپینګری په کې ناسي ځوانان هم ناسي یا الله ورټول جنتیان کې الہ العالمین چې پاک دې کې ناسي ستا په کور کې ناسي تا ته سوال کوي نو رب العالمین کړي ګناهونه د ټولو معاف کړي رب العالمین جوړه یعنی خد او خاون حج بیت الله نه راتاو کړي الہ العالمین یو ځل بار دغه ثواب نصیب کړي الہ العالمین ما چې کومې خبرې وکړې اول ما ته بیا د اورېدونکو ټولو ته د عمل کولو توفیق ورکړي الہ العالمین موږ کې ډېر کمی دی خو یا الله ستا رحم دا هم د څه سره شامل نه دی نو یا الله موږ ټول بهر ناقه حج د بیت الله ته بوتلی کړي او ګناهونه هم معاف کړي او آخره کې جنت فردوس نصیب کړي چا چې په دې د امین و زه چې کله وایم ای خدایه دې هلکانو له نیکې بیبیانې ورکړي یو هغه ځای نه وایي امین بوډاګان هم وایي امین یا الله چې د چا نیکې بیبیانې نشته هلکانې دي یا کم کسان کون شوي دي نیک بیبیانې نصیب کړي وګوره دا امین په تیزه دي دا به زر رسېږي که خیر رب العالمین زمون په کورونو کې بیماران دي ټولو له شفای کامله ورکړي یا الله ضعیفه دي یا الله ټولو له عمر دراز نصیب وګرځي یا الله ځوانان دي یا الله په ځوانۍ کې برکتونه واچوي دا کلی دا علاقه دا روښانه کړي څنګه چې په میا عمر صاحب باندې دا علاقه روښانه ده داسې دې بیل بچي له روحانیت ورکړي او ټول به دا کلمه په زوره وایو بالجهر بیا وایو څنګه چې عمر فاروق صاحب راغی تورې راوویسته او حضرت ابوبکر صاحب ته وایي چې په مزه نه لا اله